چې کوم ظلم شروع دی د تجارت چې کوم ظلم شروع دی او چې کوم د مزدور سره او د غریب مظلوم د پاکستان د مسلمانو د عوامو سره کوم انتهایی ظلم شروع دی دې باندې نظر ثاني وشي او په دې باندې دي په دې خپل پاکستان مسلمانانو باندې او په دې ټول ملک باندې دي دې رحم وکړي او چې کوم مهنګايي شروع ده دا دې زر تر زر بند کړي او چې د IMF کوم ناجایزه مطالبات دي د هغې نه دې بایکاټ وکړي او بالخصوص تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي پاکستان او د عوامو سره په دې سخت وخت کې چې کوم دی د هغوی د اواز اوچتولو لپاره واحد پارټي ده چې کوم د عوامو اواز اوچتوي په دې ملک کې سیاسي چې کوم پارټۍ دي هغوی د خپل اقتدار لپاره کله و الیکشن مخکې کوي کله و الیکشن وروسته کوي کله پارلیمنت پرېږدي کله وایي موږ له بیا پارلیمنت راکوي خو موږ مسلمانانو باندې یو قسم د لوټو شروع کړي دي خو زمونږ د تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکستان په سطح باندې د مسلمانانو لپاره یو احتجاج او د الله جل جلاله په بارګاه کې موږ تاسو ټول تعاون دا وایو چې د الله جل جلاله په بارګاه کې چې کوم خلک د الله جل جلاله د احکامو نه بیزاره دي د اسلام د احکامو نه بیزاره دي د قرآن او د سنت نه چې کوم دی هغوی بغاوت کړی دی هغوی د الله جل جلاله بارګاه ته راشي او الله جل جلاله نه معافي وغواړي چې دا په موږ باندې کوم ظلم او ستم شروع دی موږ ټول تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې احتجاج کې یوځای او موږ د خپل مطالبات د حکومت وقت نه پوره کول نامنظور یہ معاشی قتل نامنظور یہ مہنگائی نامنظور محترم مسلمانان وروڼو د پښتو یو متل دی چې د ټرک انجانو دپاره یو چاقو کافي د دې غداران په پاکستان دا د دې امریکي ایجنټان دا د بهر ملک په پیسو باندې پیدل خلک د دې لپاره یو تحریک لبیک پاکستان کافي او چاقو محترم تاسو ته پته ده چې نن زمونږ د بل تقریبا دا 10 میاشتې کېږي چې PDM حکومت اخیستی دی د PDM ناره څه وه PDM چې میدان ته راوتو د PDM به دا خبره کوله چې موږ د مهنګایۍ خلاف راځو نن هغه PDM په پاکستان په غریبو عوامو باندې د مهنګایۍ هغه بمونه راغورځول नामों से रिसालत का हम नहीं करते हम शहादत हम शहादत हम शहादत हम शहादत हम शहादत के तलबगार अभी जिंदा है नबी के वफादार अभी जिंदा है أمتي أمة مرحومة درود شريف شوق محمد صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وما معزز حاضرين څنګه چې تاسو ته د احتجاج هغه انتهایی شکل معلوم دی چې د احتجاج په حال پاکستان کې د کم څه لپاره شوی دی باید چې هغه څه موږ او تاسو خپل مقصود ګرځو رب لا یزال موږ او تاسو ته یو دوه تعلیمات راکړي دي باید چې هر مسلمان کله تحریک سره وابستګي لري کله بلې پارټۍ سره وابستګي لري باید چې د رب لا یزال په تعلیماتو باندې خپل ژوندګي تېره کړو رب لا یزال یو تعلیم ما او تا هر مسلمان ته دا راکړی دی تعاونوا علی البر والتقوى اے مسلمانا د ظلم خلاف आवाज اوچت کا د ظلم خلاف چې کوم خلکو आवाज اوچت کړی دی دا د نیکو سره وابستګي لري دا دغه خلکو ملاتړ جوړ شه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان
ویم تعلیم رب لا یزال دارا کړی دی چې اے مسلمانا اے د رسول الله مبارک امتی ته د ظلم خلاف आवाज اوچت کړه خو د ظلم ملګرتیا مه کوه نن سبا که موږ تاسو د خپل دور ته وګورو د ظلم خلاف आवाज سره زموږ من چې د IMF نه کمې قرضې غواړو موږ د هغې نه د کوم قرض مطالبه کوو د هغې په بدله کې یو پلس هغې زموږ نه د دغې قرضې سود غواړي او هغه سود هغه بیا زموږ په دې غریبه طبقه باندې زموږ په دې عوامو باندې تقسیمیږي موږ غریب او موږ مسلمانان موږ په جمع باندې بیا د هغې دغه سود هغې ته واپس کوو نو عزتمندو تاسو خپل سوچ وکړئ چې اول زموږ حکمرانانو د الله جل جلاله او د هغه رسول سره د جنگ اعلان کړی دی او بیا د حکمرانانو نه لاندې موږ عام مسلمانانو چې موږ دې حکمرانانو له ووټ ورکوو دا زموږ په ووټ باندې دغه ځای ته رسېدلي دي په فرض که موږ دې له ووټ نه ورکړی دوی دغه ځای ته نشو رسېدی نو عزتمندو زمون حکمرانان ډایرک هغې د الله او د رسول سره د سود نظام په دې چلولو باندې د جنگ اعلان کړی او موږ عوامو موږ غریبي طبقې په واسطه د دې حکمرانانو سره العیاذ بالله چې موږ هم د دې نظام ملګرتیا کوو دې له ووټ ورکوو نو موږ هم د الله او د رسول سره د جنگ اعلان کړی نو دا راته ووایه چې موږ د الله او د رسول سره د جنگ اعلان وکړو نو زموږ په معیشت بسم الله الرحمن تحریک لبیک منظور څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د احتجاج دا مقصد دا د مهنګۍ خلاف او د IMF د ایجنډې خلاف چې کوم موږ راوتي یو عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده صرف د کافرانو سره جهاد کول دا جهاد نه دی د ظالم بادشاه خلاف کلمه حق اواز بلندول دا جهاد دی نن دا ظالمان په موږ باندې حکومت کوي په موږ باندې هر ظلم دی راوستی دی د مهنګۍ خلاف د هر یو شي ظلم دی په موږ باندې راوستی دی د دې خلاف صرف تحریک لبیک چې کوم دی هغه په صحیح معنو باندې احتجاج کوي او نن دا بدبخته او دا 2 نمبر مليان او دا 2 نمبر پیران دا پاسي چې په احتجاج باندې سکیږي نه نن په احتجاج باندې ولې څه کېږي موږ چې کله احتجاج کړی دی هغه د فیض آباد سرزمین دی هغه د لاهور سرزمین دی هغه د اسلام آباد سرزمین دی په هر سرزمین باندې موږ خپل ناره بلنده کړې ده او د کافر په شلوار کې چې کوم دي هغې نه متیاز موږ ایستي دي نن زموږ په احتجاج باندې هر یو کار کېږي عزتمندو او صرف خبره دومره ده چې موږ ټول کله راپاڅو چې کله ټول راپاڅېږو او یو موټی شو دا ظالمان بیا هېڅ هم نشي کولی دا ظالمان به بیا په خپله د عمل پرېږدي په خپله به تخلي یو خبره ته ټول کړو د دې په احتجاج باندې څه کېږي نه کله چې د فیض آباد دا مسله روانه وه موږ په لاهور کې وو سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله إله العالمين आवाज बुलंद करे और हक पर रवान दी इलाहुल आलमीन तो दुनिया का महजूम बढ़ी आखिरत का महजूम बढ़ी नदी मजलिस बरकत बंद इलाहुल आलमीन दा दुनिया और आखिरत कारून जमन खोल समझी तो हुजूर को वसीला को बरकत बंदे इलाहुदा पदीदा तो महबूब करीम नाका मौला पदी आवाज पर रावती दी इलाहुल नबी बरकत की आवाज बरकत इलाहुल आलमीन और पाकिस्तान की जितम जे अनवार रावरे ولكن إله العالمين دا حق أواد الدنيا كل إله العالمين